ستاسو د ټولو وروڼو ډېره شکریا ادا کوم چې ډېر تکړه تکړه وروڼه دي زما موجود دي، ډېر ښه خواهشونه لري، ډېر ښه سوچ لري، ډېرې ښې خبرې لري او موږ له ډېر قابل دي په دې پنډال کې په دې کور کې موجود دي. ستاسو جذبې ستاسو حوصلې ته سلام هم کوم او تاسو ته دلته په راتګ باندې د زړه د کومې نه خوشامدید هم وایم. هر کله راشئ، دا ستاسو خپل ځای دی، د سیاست نه هټ کې دا ستاسو کور دی، ستاسو ځای دی. انشاءالله زموږ د زړه او د کور دروازې به دلته هر وخت لري او څنګه چې مخکې نه دي انشاءالله تاسو ته پته ده چې دلته یو ځای رالوي شو، یو هم کلی، یو هم وطن دی، یو هم وینه ده، یو هم جنازګاه وي، یو هم مجري وي. نو انشاءالله دا خو څه شک نشته چې را موږ به د دې ځای نه چېرته لاړ شو، یا به تاسو یا به موږ پردي. عزتمندو، میا صاحب هم خبرې وکړلې، ټولو خبرې وکړلې. نن چې کوم مقصد دی، تاسو ډېر سوچونه راوړي، د ډېر سوچونو نه ډېره زده کړه کېږي او د ډېرو خبرو نه ډېره زده کړه کېږي. او دا یاد ساتئ چې د تاوان نه ګټه کېږي، د تاوان نه خلک زده کړه کوي. دا نه ده چې یو سړی وایي زه دا کار کوم او زه به دې کې منزل ته رسم، چې کله ټکر وخوري هغه ته پته چې ما ټکره خوړلې ده، زه به ځان څنګه بچ کوم. او دنیا چې کوم ده دا ریسکي خلکو خوړلې ده. کومو خلکو؟ ریسکي، چې همدغه شان موږ بیا ریسک اخیستی او راپاڅېدلي او موږ به دا ګټه کوو. خو د هغې یو څو چې څنګه تاسو ځوانان را بیدار یې، دی لاره ده، دی تسلسل دی او دا منزل دی. انشاءالله منزل ته به پې ځان رسوو. عزتمندو، ټولې خبرې وکړلې، پروګرامونه هم موږ ته دي. دا خو ستاسو الریډي کور دی، دلته به تاسو زما نه پس هم خبرې کوئ. خو تقریبا موږ د ماښام مانځه او پروګرام هم دلی. عزتمندو، زه تاسو ته خپلې یو درې څلور خبرې کوم. موږ د شیرپو خلک ډېر د غیرت په نوم خلکو پېژندو او اوس هم پېژنو. عزتمندو، ځکه چېرته ځم نو ماته د بدلې پارټۍ خلک تسلي راکوي چې زه تاسو ته دا وعده نه چې هغه کومې وعدې کوي هغه ته تاسو دلته نشم بیانولی، چې د بدلې پارټۍ خلک هم موږ ته توجه دي او موږ دپاره یا ښه سړیتوب یا د پارټۍ له یا هغه خپل د شیرپو خپل عزت ته ګوري، موږ سره په دې قافله کې چې کوم دی په دې عزت کې شریک دي. دا د هغې دپاره زموږ دپاره د عزت خبره ده. عزتمندو، کار څه دی، راپاسو به څنګه او منزل ته به څنګه رسو. د ټولو ناول خو به تاسو واري یو سړی دا ځان ګڼئ چې بی زه ابراهیم ولاړ یم، زه ابراهیم یم. چې هر سړي دا نی ویلي نو بی هغه کار سر ته نه رسي. تاسو مخکې هم دا ویلي دي چې بی لکه موږ ابراهیم ولاړ یو، موږ دله راغلي. هر سړي له چې زه بی زه ولاړ یم. زمونږ د شیرپو یو عزت دی، زمونږ د پارټۍ یو عزت دی او زمونږ په دغه ورځ د ټولو دا یو عزت دی چې بی دا ګټه مونږ وکړو نو د هر چا په سر به شمله اوچتی خیر. عزتمندو، چې چاته هم لاړ شي، دا زمونږ کور دی، زمونږ کلی دی. مونږ د بارۍ سړی د شیرپو خلک نشي ګټلی. چې د بار سړی راشي او زمونږ د شیرپو خلکو ته وایي چې بی ما له اوټ راکړه، نو د دې سکرین او د دې شیشې په وساست د ټولو خلکو ته وایم که د هرې پارټۍ سره تعلق لري نو دا یوه پښتو خو په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ته د خپل کلي عزت بل له ورکې، نو لږ شیشه کې مو ګوره او ګریوان کې سوچ وکړه چې دا د ګټې خبره ده که د تاوان. که د پارټۍ وې هغه تلې خو تا له دا خلک هم ننګ درکوي، تا ته به خلک هم سبا وایي چې د شیرپو غیرتمندو بچو او ځوانانو او د مشرانو څه فیصله وکړه. موږ ته ټول عمر د خلکو سترګې دي شیرپو ته او ګټه هم موږ کړې ده. خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې دا ټول عوام پرېږدئ، څه خلک دي چې هغه نه غواړي چې زموږ دغه منزل یا زموږ مشران اقتدار ته ورسي. ولې؟ چې بس هوا داسې راوالوته چې څوک هم د څه په نوم بدنامۍ او دوکه کوي، څوک د څه. خو یاد وساتئ د عقیدې کلک ملګري شئ او د پارټۍ هېڅکله هم بیا چې کله یو شوئ نو بېلتون هم راکې څوک نشي راوستی. آبی وطن بادی، آبی وطن بادی، ابراهیم مومن.
یو پکار دی نر پکار دی سل دي خو چې بېکارې منزل ته پرې نه رسي چې یو ملګری کلک راپاسي او دا ووایي چې بی زه ولاړ یم په ایمان چې دا ځوانان یو کم از کم سل لوټه پیدا کولی شي ما ته پته ده چې په ایماندارۍ دا یو د ده رور شته د ده تره شته د ده وراره شته د ده فیملي شته د ده رشته دار شته د ده تعلق شته حساب تاسو لګوئ هغه صرف ینګ هلکان موږ د شمار د کلي نه راټول شوي چې دا صرف د شیرپاو د ذمهوار کس دي چې په کوم ورځ ډیوټي حواله کېږي نن زموږ د ډیوټۍ خبرې دي خو جرنل خبره مې درته کوله چې یو کس موږ را بیدار شو نو د دې نه ډېر سمندر جوړ شي عزتمندو دلته یوازې زما خبره نه ده دلته د دریو خبرو ګټه ده او د دریو خبرو تاوان دی او د هغه خلکو هم دی چې کوم خلک په دې شیرپاو کې اوسېږي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لري که د هر یو پارټۍ بی جنډه لګئ هر څه لګئ خو تاسو ته پته ده او دې ټولو ته د دې شیشې په وساست ویم چې بی جرنل الیکشن خو وشو د چا چې څوک وخت وغلی ووټ ورک خو کله چې بلدیاتي ووټ خلک استعمالوي نو دا د کور کوسي او د ګاونډ دی نو د هرې پارټۍ والا ته دا پیغام ورکوم که زه ورونه رسېدم که د بدلې پارټۍ دی چې بی دا د شیرپاو غیرت په نوم به سبا تاسو هم یادېږئ موږ به هم یادېږو که د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکی دی خو زما هغوی ته دا خواست دی چې بی د خپل کلي سره ودرېږئ د خپل پښتو سره ودرېږئ او د خپل غیرت سره ودرېږئ او چې کوم سړی د پښتو په وخت کې پښتو ونه کړي د غیرت په ټیم کې غیرت ونه کړي نو هغه بېننګه دی بیا ورک شي یار چې په خپله پښتو غیرت نه کوي ابراهیم صاحب چې یو خپل منی یم چې په تا باندې پښتو نه کم مونږ خو مانځه ته امنیتونه په پښتو کې تړو عزتمندو ځوانانو په ایمان چې څه د ځانه جوړوئ د نه جوړېږي تاسو چې دا ناست کسان صرف که زه میا صاحب یو خبره وکړه نه ناظم شته نه دا شته زه درته وایم نه ناظم یم د تحصیل نه دي اوس هم موجوده یم چې کله په پښتو کې راغله دا خو یوه ناظمي ده لس ناظمه یم د نه قربان چې دا ناست کسان تاسو په پښتو راپاڅېدئ په دې ټول چارسده په دې تحصیلي تنګي په دې به هم دله سرګرځو چې تاسو هر ځوان ناظم هم یې هر ځوان طاقتور هم یې او هر ځوان د ګټې خاوند هم یې دا مایوسي ختمه کوي دا سوچ ختم کوي چې بی موږ الیکشن بایللی موږ سوچ نه دی بایللی موږ نظریه نه ده بایللی موږ پارټي نه ده بایللی تاسو دا یاد وساتئ نه د قومي وطن پارټۍ عمره ورکر د چا شته نه کار کړی دی نه ګیس کړی دی نه بجلي کړې ده نه نوکري کړې ده او نه روډ کړی دی دا یاد ساتئ په موټر او په ورکر کې ډېر فرق دی زمونږ ورکر دومره پروت دی خو زه هغې ټولو ته وایم چې راپاڅئ دا ستاسو د ټولو د غیرت ټیم دی بی لږې ورځې دي د کار ورځې دي روژه کې هم درله ګرځېدلی اوس هم دله ګرځم موجوده هم راته میټینګ دی اوس هم درله چې کوم دی زه د درېو څلورو پروګرامونه رالم زما به راسره شپه م یوي ورځ به م یوي زما چې کوم کار دی به زه کوم ستاسو چې کوم کار دی هغه به تاسو کوئ او دلیل هغه دا که غیر عهد کوو چې په داسې تعداد کې به روزو چې دنیا هم د غیرت په نوم وپېژني چې په شیرپاو نه کله م روزو کله م لکه په سوات کې چې دا من دپاره خلک روتي وو او نه یو تاریخ کاغه د سوات دی کاغه د شانګلې دی او کاغه د هر ځای دی د خیبر پښتونخوا خو چې کوم ځای کې پښتون یو شوی والله زما زړه م ورته سلام کوي چې هغوی یو د طاقت مظاهره کړې وه چې دا من دپاره روتي وو دا لارې ګودرې ډکې وې د ځوانانو چې ځای نه وو زه د هغې جذبې ته سلام کوم ولې چې کله پښتون په خپلو خپو ودرېږي ماله خوند راکوي لکه د هر طبقې سره خو داسې هم نه چې نن هغه اقتدار خلکو ته میلاو شو چې نن تاوان مال هم دی
او هغې پارټۍ لیم دی چې کوم پارټۍ مشران جوړ کړي. تاسو ته به پته وي زړه مې خفه شي چې تقریبا لږ ورځې مخکې تقریبا 1000 فارم میلاو شو. نو په هغه 1000 فارمو کې څه تاوان نه شو. تاسو ته پته شته؟ اوسه پورې به دا وي چې مالدارو له ورکړي. اوس دا دی چې کوم هغه پروګرامونه د هغې نه د هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نن میټینګ و هغه جوړ کو. د 1000 فارمونو نه دا دی خدای دې زمونږ د عملي سره سرکاري سره ښه وکړي چې هغه یې راویستل او خلکو ته هغه لیسټونه ورکړه چې بهی پټۍ به رانه نه او هغه غریب ولس پې اواز اوچت کو نو هغه څیز میدان ته کو. نو د هغه فارمونو نه نن څو جوړ شو؟ نن 300 جوړ شو. دا که ماته نه میلاویږي بېشکه د پی ټي آی زما ملګري ته میلاو وی بل ته دې میلاو شي. یار که پارټي جدا ده زما خو دشمن نه دی که نه. پارټي ځان له یو شی دی. ولې چې څوک د پی ټي آی جنډه ودرې زما به دشمني هېڅکله هم نه. که څوک د نه دا جمهوریت دی. څوک به د چا سره څوک د چا سره خو د هغې هم تاوان وشو 700 فارمه کم شو. نو که چېرته هغې سمه فیصله کړې وی او هغه غریب مسکین له ورکړی وی چې کم حقدار وو نو 1000 کسانو ته میلاو شوی دی. نو 700 ته کم شو. نو کم از کم دا تاوان زمونږ د تحصیلي تنګي دپاره وشو. عزتمندو د مانځه ټیم هم دی. خواهش به مې درته دی چې بی کار به څه کوئ ډیوټي هغه ورځ به دې ته نه ګورئ. زما یو خبره ده دلته یې کومه تاسو به هم خبرې کوئ که اتفاق امینو لږ سوچ به تاسو مو کوئ زما د دې خبرې سره چې بی په کومه ورځ سهار وختي راپاسو موږ چې خپل اوټ بکسې ته ورسو او دا کم ځوانان فارغه شي هغې کې به د څو ډیوټۍ هغه ډیوټۍ به هغوی پالي. ټیک شو؟ بار دپاره به بیل کسانی دریم ټیم به زمونږ په کار راځي او هغه اهم کسان هغه کسان دریم ټیم چې بی کلي کې ګرځي او هغې سره ووټر لیسټي چې بی د پلانکي کوره نارینه اوټ اچولی دومره تلي دي د پلانکي کوره زنانه دومره تلي دي چې په کلي کې سروې کوي او کلي کې ګوري چې بی دی د اوټ نه پاتې دی. دا پیره به هغه شان پولینګ نه وي چې څنګه دا به ډېر کم ټرن اوټ وي چې موږ دومره اوټ د شیرپاو او د زیم او د هوارې نه واخلو چې باقي راپسې هغې ټول اخلي چې د دې مقابله وکړي. عزتمندو درې ګټې دي چې یو ګټه دا ده چې شمله تاسو ته در په سر شي. یو ګټه یې دا ده چې بی خانانو ته میلاو شي. یو ګټه یې دا ده چې د ټول تحصیلي تنګي د غریب ولس دپاره د اواز پیدا کېدو ځای بیا په تحصیلي تنګي کې پیدا شو. دا نه چې هر سړی خپل راځي او هلته من منیا کوي او هغه خلکو ته هغه څیز میلاویږي چې ځینو خلک د وس خاوندان نو کم سے کم هلته به کمپټیشن د ټول تحصیلي تنګي دپاره منګه کوو که خیر تاسو ډېر ټایم نه علم د مانځه ټیم هم دی خبرې ډېري تاسو به نور هم دلته ناست یې زما نه ډېر ښه پوهېږئ خو دغه یو واده به کوو چې انشاءالله داسې به راپاسو چې بی زما هم تاسو خلکو مجبور کړی تاسو ودرولی. یاد ساتئ خدمت یوازې په سیاست نه دی. دا خدمت زه داسې هم کولی شم مانې څوک نشي اخیستی بغیر سیاست هم. خو ځینې خبرې داسې دي چې هغه د سیاست سره سره سر ته رسي. ځینې خدمات نو چې تاسو ودرولی ما بیا به مې ګټایم تاسو. تاسو د ټولو ځوانانو ملګرو د زړه د کومې نه ډېره شکریا ادا کوم چې راغلی ښه پروګرام هم جوړ کړو. هر کله راشئ ستاسو ځای دی. ستاسو جذبې ته هم سلام کوم ستاسو حوصلې ته هم سلام کوم چې په سخت وخت کې کم الیکشن کیږي او تاسو ځوانان زه وینم نو دا یاد وساته په ایمان چې د هر اړخ تودې سرې څپېړي که نه او پکې ولاړ یم او تاسو ځوانان را سره یې مله دغه شان الیکشن هم خوند راکړي او مله دغه شان جذبات بنات اشنام نیم چې کله ښه وئ او خوشحاله وئ ستاسو د قسم وئ یادوئ مې ما او چې کله هم د باندې سخت وئ
او په پارټۍ نو دا مې ایمان دی والله چې به سره راپاسم هر قسمه تاواني او هر قسم د تحصیلي تنګي دپاره د غیرت او د پښتو خبرې نو دا زما د فخر خبره ده او دا زما عزت دی چې د هر پارټۍ سره تعلق لري او د هغه کلم د عزت خبره راشي نو انشاءالله زه به ورسره کلک په تاوان هم ولاړم په طوفان هم چې کم مې وس کېږي او د وس نه به زیات کوم که خیر ستاسو د ټولو